حامدخان یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې ججز هم ټارګټ کړي دي او د پاکستان کې چې کوم پرون وکیلانو او د ججز یو احتجاج شوی د هغې بارې د هغې حوالې سره هم خبرې کړي دي. حامدخان ویلي دي جی په خپل پریس کانفرنس کې چې یو شیطان نما جج چې کوم و هغه قاضي فیض عیسی و او اوس یو بل بېشرم جج چې کوم دی جسٹس یحیی افریدي دی. لکه تیر شوی چې کوم چیف جسټس و هغه قاضي فیض عیسی و د هغه حوالې سره هم دا خبره کړې چې شیطان نما ججو او اوس چې کوم نوی چیف جسټس د پاکستان یحیی افریدي حوالې سره د هغه حوالې سره ویلي چې دا یو بې شرمه چیف جسټس دی. اسلام آباد های کورټ نه به مونږ د حکومت چې کوم په خپله مردۍ باندې کوټ جوړوي خپلې مردۍ باندې هغه ججز راولي وایي د هغې به مونږ صفایي کوو ځکه حکومت لاهور های کورټ نه سرفراز ډوګر د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عهدې دپاره راغوستی دی. لکه لاهور های کورټ کې چې کوم جج هغه د کم چیف جسټس و هغه د سپریم کورټ له بوتلو نو هغه کرسۍ خالی شوه. نو اسلام آباد های کورټ کې چې کم سینیر ججز وایي چې اوس په زموږ لمبر راځي په دغه کرسۍ باندې مونږ کینو نو حکومت هغه اګنور کړ او د لاهور های کورټ نه د اسلام آباد های کورټ دپاره جج راوستو چې د هغه نوم سرفراز ډوګر دی او کم ججز چې خط لیکلی وایي هغه ډېر بهادر ججز او وکیلا ټول هغوی سره ولاړ دي. اسلام آباد کې د وکیلانو یو غټ احتجاج روان دی پرون دغه احتجاج شروع شوی دی. اسلام آباد نه پس وکیلانو ویلي چې موږ به لاهور کې هم دغه احتجاج کوو سره د ججز.